تربیت کوو نو هله به زمونږ بچي د نشو تماشو نه موږ ژغورو تحفظ به ورته ورکوو او یوه ښکلې معاشره به تخلیق کېږي. افسران دا راته ووایي چې د بونیر آبادي چې د موجوده وخت کې دا تقریبا 10 لکه ده دلته نه مخکې یو سنټر چې کوم دی قایم و یو مدد سنټر چې کوم دی قایم شو آیا دا به د بونیر د دغه نشایانو لپاره کافي؟ زه د یوې بلې خبرې قایل یم دا به ډېره ناشنا خبره وي. زه دا وایم چې سنټر جوړول خو دا دي چې مطلب نشایان به ډېر راځي او سنټر یې د ډېر شي. زه وایم چې دا سنټر یې د بیخي ختمې شي دا د دې نښه ده چې دلته به نشایان هم ختم شي. یعنې نشایان ډېرېده په دې پسې که موږ سنټر یې ډېرو نو دا څه د عقل کار نه دی. موږ یې دا نشه ختمه کړو. موږ یې د سرچینه چې څه ته وایي چې دا د کوم ځای نه راځي دې کې کومه مافیا انوال ده کوم خلک دا خرڅوي نو موږ دې هغه ختم کړو او په ریاستي بنیادونو باندې موږ سره د ریاست مشندري ودرېږي موږ سره د ACDC ودرېږي موږ سره د دلته لوکل انتظامیه ودرېږي زمونږ ناظم دې ودرېږي سټي میر دې ودرېږي او زما خواهش بدای زما ارمان بدای لکه اکثر خلک داسې کوي که نه زمونږ یو ډېر ښه ډاکټر و هغه وایي چې دیو ډایلاسس سنټر ډېری خو دیو د دې کاز نه ګوري چې دا ګردې خرابېږي ولې نو که موږ دې بنیاد ته ورسېدو چې دا نشهیي سړی جوړېږي ولې نو بیا کېدای شي دې سنټرو ته ضرورت هم رانه شي. نو زما ارمان بدای چې موږ نشه ختمه کړو موږ دا د زیرو نه راوباسو او په دې کې موږ سره هر سړی ملګرتیا وکړي. باقي پاتې شوه د سنټرو خبره نو حقیقت دا دی چې په 10 لک آبادۍ باندې 2 سنټرې خو هېڅ هم نه دي نو پکار ده چې دلته اویرنس هم وي دا د نصاب برخه وي دا د کتاب برخه وي په حجره کې موږ اویرنس ورکوو د جومات د منبر نه موږ د نشې په اړه باندې خبره وکړو نو هله به د دې شي مخنیوی کړو. همیشه ما خپل اواز پورته کړی دی نن هم پورته کومه بیا به هم پورته کومه او تر آخري دمه پورې به د دې د مخنیوي لپاره د دې اواز پورته کوم. اخري تپوس دا کوم چې یاره نن په دې پروګرام کې ډیپټي کمشنر بونیر هم ناسو دلته کې کوم ایکس MPS یو هم ناسو آیا دغه مافیا دومره مضبوطه ده چې دې په موس نه رسي؟ دا ډېره بنیادي پوښتنه ده ډېره ښکلې خبره ده چې دلته هر هغه سړی چې هغه سینه ډبوي برید ته وهي چې زه د دې ځای مشري کومه ما له دومره خلک اوټ راکوي بل طرف ته DC صاحب راغی دا چیف ایگزیکټیو د یوې ضلعې دا باچایي نو د دې خلکو په موجودګۍ کې څنګه نشه دلته وده مومي د دې خلکو په موجودګۍ کې مافیا څنګه نه کنټرول کېږي نو یا خو دا مافیا ډېره لویه زوروره ده یو د موږ سره دا تسلیم کړي او یا لکه په ډېر بخښنې سره خو آیا د دې خلک هم په دې کې انوال دي که څنګه چل دی دوی ورسره هغه وایي څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي دي هغه د پښتو په مرغلي دي هسې نه چې دا خلک پکې ومي لهذا زما به ټولو ته دا التجا وي نن چې څومره مدبرین مفکرین راغلي وو ډېر په نره په ایماندارۍ په پاکه جذبه باندې خدای مکه دا سبا زما بچی شي ستا بچی شي نو موږ په دې ملک کې عجیبه غوندې خبره ده موږ حادثه اله د هغې په لړ کې اواز پورته کوو چې کله زما په کور راشي په ما باندې راشي نو نن ډېر معتبر خلک راغلي وو که دیو په نره په ایماندارۍ باندې په یو اواز ودرېږي نو زه تاسو ته باور او ډاډ در کومه چې د دې ځای نه دا نشه بیخي ختمېدی شي. که د نننۍ غونډې د ټولو نه دې ته موږ بیت الغزل ویو په دې شعر او ادب په ژبه کې د ټولو نه ښه خبره وه بنیادي تجویزونه هغه هم د مفتي صاحب دا او په کار ده چې د هرې ښې خبرې کریډټ موږ هر چاله ورکړو. زه وایم چې د سرکاري هرې ادارې دی یو توکی دا شي که نه چې بلډ ټیسټ دې کېږي د هر چا چې هغه ځي هغه نوکري کوي لکه ته ګوره یو سړی په معتبره څوکۍ باندې کښېنی او هغه نشهیي دی ته یو سړی په کالج کې داخلې او هغه نشهیي دی یو کس ته سټوډنټ کې د یونیورسټۍ او هغه نشهیي دی نو نشهیي خو به خامخا به ډس کوي خامخا به نقصان کوي بل د نشې غټ غضب سره دا خلک ځان له ملګري ګوري هغه وایي که نه وایي چرسو کدو نه مرسو نو دوی بیا د یو بل سره په مینه محبت باندې والکه وایي راځه چې یو کش ولګو نو دی بیا خپل سرکل ځان نه زیاتوي نو لهذا که چېرته بلډ ټیسټ وشي او د دې کارونو په دغه ځای کې مخنیوی وشي نو زه ګڼم چې دا هم یو ډېر ښکلی حل دی.